जी बिल्कुल ګران اوریدونکو زه وطنیار خلجي درته اسیره ما تاسو اوري دا وخت سونو بلوچستان او ګران اوریدونکو زموږ د سونو بلوچستان دا شایسته او درنه خپرونه سي همیشه زه درته وړاندې کوم هر سوموار هر منګل هر بود د شایسته بلوچستان په نامه یادېږي یعنې زموږ شایسته بلوچستان زموږ ګران بلوچستان زموږ ډیر خوږ بلوچستان زموږ زړونو ته رانږدې بلوچستان ګرانو بلوچستان شایسته خو دی په دې کې شک نشته شایسته غرونه لري شایسته علاقې چې کومې دي هغه لري او له دې علاوه ګرانو اردوونکو شایسته انسانان لري که نه شایسته قومیتونه لري شایسته ژبې لري هر څه لري که نه خو یو څه نه لري هغه چیز دی ګرانو اردوونکو شینزګي نه لري ځنګلات نه لري درختې نه لري ورغونې سپیره دي که نه او د هر څه د بلوچستان لپاره یو سوالیه نشان دی سی بلوچستان ولی داسې دی ګرانو اردوونکو بلوچستان چې کوم دی هغه صحیح کېدل غواړي او بلوچستان چې کوم دی د دې صحیح کېدلو لپاره زموږ د ټولو کردار چې کوم دی هغه ډیر زیات ضروري دی او باید چې موږ خپل دا کردار ادا کړو او بلوچستان کې موږ درختې ولګو درختې مطلب می دا دی چې هر سړی کنه بلکاو آبادی ده کنه د بلوچستان 45 لکه آبادی چې کومه ده دا وخت د بلوچستان د 45 لکه آبادی بلوچستان د کوټې ز خبره کوم بلوچستان خو په کروڑاو ده کنه نو ګرانو اردوونکو که هر سړی یو درخت ولګي یعنی ټول کور یو درخت ولګي ټول کور هر کور یو درخت ولګي نو یقین وکړي ګران اردوونکو او دغه درختې بیا پالنه وکړي که نه سمې لوکړي نو بیا یقین وکړي درختو ګران اردوونکو چې د دې درختو له وجې به زموږ دا سیمه چې کومه ده هغه به ګلي ګلزار سي زموږ به موسمونه سم سي زموږ کلایمټ چینج له وجې چې کومې مسلې زموږ به دې صوبې ته راپېښې دي که نه هغه به ختم سي په هغه کې به کموالی راسي اوبه به زیاتې سي بارانونه به وشي لو خبره ده واورې به وشي که نه بارانونه به په ټایم باندې کېږي موسمونه به په ټایم باندې بدلیږي را بدلیږي دا هر څه قدرمنو اورېدونکو هغه ټایم کېدلی سي چې کله زموږ بلوچستان چې کوم دی هغه یو زرغون بلوچستان وي دا ټایم خو بالکل سپیره بلوچستان دی دا ټایم که موږ وګورو که نه موږ تاسو ته ډېره ښه معلومه ده تر ما تاسو ته ښه معلومه ده کلیوالو علاقو ته لاړ شه نورو علاقو ته لاړ شه درختې نشته که نه ځنګلونه نشته بلوچستان کې 1.0% ځنګلات دي په بلوچستان کې ډېر کم دی دا ریشیو چې کومه ده دا ډېره کمه ده او ګران اردوونکو پخوا بلوچستان کې ځنګلات ډېر ولو دا ځنګلات چا کاټ کلو چا لرې کلو چا ختم کلو دا ځنګلات ماو ته بوالو د دې لرګۍ ماو ته استعمال کوي غیر قانوني طور باندې دا لرګۍ ماو ته استعمال کوي د اور د پاره د بل شي د پاره دارنګه هغه ځنګل علاقې چې کومې ولې هغه سپیرې شوې نو سپیره رغونه پاته سو سپیره غرونه چې کوم دی هغه پاته سو نو بلوچستان کې تاسو وینئ اصله 1990 یعنی له 1990 څخه خوشحالي یو دور چې کوم دی هغه را روان دی ډېر کم داسې کلونه دي ستاسو به یادېږي چې بارانونه زیات پکې سوي وي او یا واورې چې کومې دي هغه زیات پکې سوي ډېر کم ګران اورېدونکو کلونه دي که نه ډېر کم کلونه دي نو قدرمن اورېدونکو که موږ د 1300 کلو ته وګورو چې په بلوچستان کې د خوشحالۍ ډېر زیات دور چې کم دی دا اوسېدلی دی نو بیا په دې کې به بالکل ګران اورېدونکو موږ دې نتیجې ته چې کم دی هغه ورسېږو چې یقینا بلوچستان کې چې دا هر څه دي دا هر څه د دې هر څه لو بنیادی وجه د درخت نشته که نه ځنګلات نشته او ګران اردوونکو دا کېدلی سي دا بالکل کېدلی چې ما مخکې هم خبره درته وکړه که په یوه کور باندې موږ یوه درخته ولګو او هغه درخته وپالو درخته لوکو دارنګه به زموږ علاقې ټولې چې کومې دي هغه به زرغونې سي که نه زموږ به موسمونه چې کوم دي هغه به ټیک سي دلته به بارانونه وریږي او دلته به واورې کېږي تاسو لیدلي دي لکه مري یا سوات یا داسې نورې علاقې چې کومې دي
هلته د موسم تبدیلی هلته هم شته څه نه څه اثرات هلته هم لوېدلی دي د موسم د تبدیلی، خو لیکن یوه خبره دا ده هغې علاقې چې کومې دي هغه دومره متاثره نه دي لکه څومره چې متاثره زموږ او ستاسو دا ښایسته بلوچستان دی که نه، ډېر متاثره دي. نو دا موسم را روان دی که موسم را روان دی د شجرکاري، صحیح. او دې هفته به شجرکاري بالکل شروع شي په ټول بلوچستان کې به شروع شي. نو اوس هغه ذمهواري و خواته راځم چې زموږ او ستاسو به ذمهواري څه وي که نه. اول به زما ذمهواري څه وي، بحیثیت وطنیار خلجي زه به څه کوم، ما ته پکار دی چې زه یو درخته په خپل کور کې ولګوم، هغه درخته وپالمه، هغه درخته لوکمه او هغه درخته به زما د ماحول په بهتري کې یو لوی کردار ادا کوي که نه، یو لوی کردار به ادا کوي یا درخته. خو لیکن ګرانو اردوونکو تاسو به څه کوئ، دا خپرونه اورئ، ډېر خلک دا خپرونه اوري او په ټول بلوچستان کې چې کوم دی دا خپرونه خلک اوري، صحیح دی، ټول بلوچستان کې دا خپرونه اوري. نو ستاسو ټول بلوچستان کې دا خپرونه اوري نو بیا دا یو ذمهواري خو وکړئ که نه د خپلې صوبې دپاره، د دې د راتلونکي مستقبل دپاره. جی بالکل راتلونکی زموږ مستقبل چې کوم دی، زموږ نسل چې کوم دی که نه، راتلونکي نسلونه چې کوم دي دغه دپاره خو موږ یو څه ایله کو سپېره بلوچستان خو نه کو ایله، داسې بلوچستان خو نه کو ایله چې چیرې د موسمونو هېڅ درک نه وي، چیرې موسمونه خشک خشک راځي او هر کال زموږ په خشکسالي کې تېر شي. دا کال تاسو ولیدئ نه وسو، بارانونه نه وسولو، یخ نه راغی، یخ نه راغی، صرف یو دوې درې ورځې کوټه چې کومه هغه منفي 2 وله که نه، منفي 2 وله یخ ولی، نور هغه یخ بالکل ولی نه، هواوي نه راغې په کوټه کې، واورې نه وسولې، بارانونه لکه مخکې چې ما ولې بالکل ونه سولو. نو یو عجیبه غوندې یخ چې کوم دی یا په موږ باندې تېر سو او دا د خشکسالۍ یو پیغام و دا یخ. زما او ستا مځکې د اوبو دپاره تږي دي، زما او ستا مځکې اوبه غواړي، نو اوبه نسته، اوبه ورځ په ورځ لاندې ځي، د اوبو سطحه چې کومه ده هغه ورځ په ورځ لاندې ځي. نو ګرانو اردوونکو پلیز پلیز خپلې ذمهواریانې وپېژنئ، راسئ او درختې ولګوئ. شجرکاري مهم را روان دی او په دې مهم کې تاسو ته پکار دا دی چې درختې ولګوئ، ډېرې درختې هم که چېرې ګنجایش وي درسره ډېرې درختې ولګوئ، بیخي ډېرې ولګوئ، صحیح دی. ویې پالئ، دا درختې وګورئ، له ځناورو یې وګورئ، له چرګانو یې وګورئ، له نورو شیونو یې وګورئ، له ماشومانو یې وګورئ، لویې کړئ دا درختې. او دا درختې چې لوی سي یقینا زموږ به بلوچستان چې کوم دی کوم ماحولیاتي مسایل چې دي هغه به حل سي. کنه یوه خبره واورئ، ماهرین د ماحولیات د بلوچستان دپاره چې کومه خبره کوي که نه هغه ډېره خطرناکه خبره ده ګران اردوونکو، چې بلوچستان په راتلونکي وخت کې که موسمونه دغه رنګه ولو که نه لکه دا اوس چې دي نو بلوچستان به ډېر خوار پاته سي. خوار به په دې معنی پاته سي دلته به فصلونه نه کېږي، هېڅ به هم نه وي. دلته زموږ ګوره په 2 شیانو باندې دارومدار دی که نه، 2 شیانو په بلوچستان کې، یو لایف سټاک دی، لایف سټاک یعنی مطلب مال او مالداري، او دویم چې کوم دی اګریکلچر دی، زراعت دی، په کمه پیمانه دی که نه، په کمه پیمانه دی. لیکن دا زموږ د روزمره د ژوند ذریعه معاش چې کوم دی هغه زراعت دی که نه، باغباني ده ګرانه اردوونکو، میوې دي، باغونه دي، دا هم ګرانه اردوونکو، دا هر څه. نو دا هر څه وګوره موږ پالو او د دې لپاره به موږ خپل کردار چې کوم دی هغه ادا کوو، درختې به لګوو. واده که نه شجرکاري مهم کې هر کور یوه درخته لازمي